بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیقہ سنت یا واجب دی د دې متعلق علماء لیکلي دي چې عقیقه یو مستحب عمل دی او سنت مسنون اعمال یو عمل دی، یعنی دا واجب نه دی. د دې نه بعد بیا علماء لیکلي دي چې د ماشوم د پیدا کېدو نه بعد په 20 ورځ باندې یا 14مه یا 20مه ورځ باندې د ماشوم عقیقه دی وکړي شي. د 20 ورځې نه مخکې د ماشوم عقیقه کول دا جایز نه دی. بهترین ورځ چې کوم دی هغه د لپاره 20 ورځ ده، او چې کله په 20 ورځ باندې د عقیقه وکړي شي او د ویښتو برابر چې کوم دی د چاندي او تللی شي، هغه پیسې یا چاندي د مسکینانو محتاجین چې څومره دي هغه له بیا ورکه چې کم نایم راوسته دي هغه نایله دغه پیسې یا دغه چاندي په مزدوري کې ورکول دا جایز نه دي. او دغه وخت چې کم دی هغه به د دې ماشوم چې کوم خرول دي دغه په ځمکه باندې دفن کړه. شریعت معتاد دا طریقه خوده ده. په مشکات شریف کې حدیث دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د کم ماشوم باندې حقیقت نه وي شوی نو دا ماشوم ګیروي وي، یعنی رهن چوته ویل کېږي غاڼه چې کله بده باندې حقیقه وشنو دی آزاد شي. کو په دمه حقیقه ونه شو دی مړ شو، دا ماشوم پرواز د آخرت د خپل مور د لپاره د سفارش او د شفاعت ذریعہ نه جوړیږي، دی بیا سفارش او شفاعت نه کوي. او علماء لیکلي دي چې چېرې قدرت وي گنجائش وي نو په 20 ورځ باندې په کار د چې حقیقه وشي او کو نه شو نو دی بیا د شفاعت نه د والدین محروم وي. افضل او بهترینه طریقه چې دا ده چې د ماشوم د پیدایش نه بعد په 20 ورځ باندې د حقیقه وکړي شي، او که په 20 ورځ باندې وسعت نه وي نو بیا په 14مه یا په 20مه باندې. بعض علماء تر بلوغت پورې د دې قید لګولې دي. بعض علماء چې کوم دي لیکلي دي چې د بلوغت قید پکې د وخت قید پکې نشته دی چې کلم ته وسعت ملو شنو ته وکا. او بعض پکې دام لیکلي دي چې تر بوډاوالي پورې چې کوم دي یعنی دا ته کول شو، خو بیا د هغه حقیقي مطلب څه بلکې دا بیا یو صدقه ده، دغه ذبیحه دا یو صدقه ذبیحه ده، یعنی دغه بیا حقیقت سره حقیقت چې په بوډاوالي کې وکړي شي. او حقیقت چې کوم ده د یو کال چيلي یا چيله او ګډ چې کوم دی هغه د شپږو میاشتې وي، خو چې دونه مضبوط وي دومره غټ وي چې هغه د یو کال چيله یا د چيلي برابر معلومیږي په نظر باندې راځي، نو په هغه باندې د حقیقت تکول شي. او مستحب او بهترینه طریقه دا ده چې په 20 ورځ باندې کو په 20 ورځ باندې نیوي نو په 14مه ورځ باندې کو په 14مه ورځ باندې نیوي نو په 20مه ورځ باندې چې کوم دی دا لازم ده چې دا وشي. بس دا یو څو خبرې اهم ضروری ده ستاسو مسمخه ته ما کې خو د دې سره یو بل او اهم ضروری چې د ماشوم حقیقت به کوچري والدین او علاوه بل څوک کې نو داغي متعلق شریعت څه حکم دی. داغي متعلق شریعت فرمایي چې دا حق چې کوم دی دا د والدین او د مور او پلار دی. د دې ماشوم حقیقت په پلار کې کو پلار سره نصاب نوي مال نوي نو مور له پکار دی چې کو مور سره نوي نو بیا بل چاته اجازه نشته، کو بل فرض تر یا ماما کوي او د مور پلار په اجازه د هغې پر رضامندي نو بیا ټیک ته کو د هغې رضامندي نه نو بیا نه د پکار کو چېرې د دې پر رضامندي سره وشو نو بیا صحیح د بیا دی له دوباره چې کم دی د عمل نه د پکار د دې ماشوم حقیقت وشو. الله رب العزت په دې ټول خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جزاک الله.